سیرت طیبہ بارک بیان شروع. تیرہ جمعه کې مونږ خبره کړې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام د طائف نه راتلو نه پس خپل دعوت او میشن د مخکې نه هم زیات په ګرم جوشۍ سره جاري وسات. مختلف قبایلو ته دعوت ورکو، مختلف افرادو ته. په هغې کې کم افراد لوی لوی خلک مسلمانان شو، د هغې ذکر تیره جمعه کې شو. نبی علیه الصلاة والسلام دا دعوت چې به ورکو او قبایلو ته به تشریف وړو، نو دا اکثر د شپې بتلو او د دې کوشش به کو چې عام قریشو ته پته ونه لګي چې هغې پکې رکاوټ وانه شي. د حج موسمو دغه ورځو کې یو پیره ابوبکر صدیق رضی الله او علی رضی الله ورسره دی او بعض قبایلو ته تشریف یوړو چې کوم قبیلې راغلې وې د حج ادا کولو دپاره. یو دو قبیلو سره خبره وکړه، هغې خبره خو اطمینان سره واورېده، خو د اسلام وروړلو څه خیال یې پوره ظاهر نه کړ. بیا نبي علیه السلام تشریف وړلو د مینا په دې ګاټي او په دې وادي باندې تېرېده، نو هلته د څه خلکو خبرې واورېدې، څوک لګیا دي ناست دي. نبي علیه السلام چې ورغی نو د مدینې نه څه خلک راغلي وو، 6 کسانو د خزرج قبیلې. په هغې کې یو اسد ابن زراره او بل عوف ابن مالک او بل عقبه ابن عامر، بل قطبه ابن عامر، بل حارث ابن عبدالله. دا 6 کسانو د خزرج قبیلې راغلي وو د حج دپاره. مینا ګاټي کې ناست وو. نبي علیه السلام چې دې خبرې واورېدې نو تشریف یې وړو هغه طرف ته. دې له ورغې نو نبي علیه السلام ته تپوس وکړ تاسو د کوم ځای؟ مدینې نه راغلي وو، د خزرج قبیلې. وایي ښه تاسو د یهودو حلیف یې؟ دې وی او. نو چونکې د دې خوش قسمتي دا وه چې دی به د یهودو نه دا خبره اورېده چې اخري پیغمبر به راځي او د هغه په ملګرتیا کې به موږ تاسو سره قتال کوو، د ایرم عاد د قوم عاد غوندې به موږ تاسو ټول ختمو. دا خبرې خو ته اورېدلې وه. برحال دی چې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وی چې تاسو هغه وی او وی کښېنئ لږ اطمینان سره خبره به وکړو. نبي علیه الصلاة والسلام سره چې کښېناستل، نبي علیه السلام ورته دعوت ورکړو، قرآن ورته بیان کو. نو هغې چې کله خبره واورېده نو بعضې نورو ته وایي چې دا خو ښکاري داسې چې همغه نبي دی چې د کوم دا یهود مونږ ته دمکي راکړي. نو راځئ چې دا د یهودو نه مخکې مونږ سبقت وکړو چې مونږ مسلمانان شو، چې هغې خو دا وایي چې د ده په ملګرتیا کې به مونږ تاسو سره قتال او جهاد کوو. نو راځئ چې مونږ پې سبقت وکړو. نو بس دغه 6 ړومبني کسانو چې دا بیا په مدینه منوره کې د اسلام ذریعه وګرځېده، دې ته الله جل شانو ایمان نصیب. او چونکې جنگ بعاث هغه نږدې تیر شوی د خزرج سره، د هغه جنگ آثار او گویا د هغې هغه ګرد و آلود اوس هم په فضا کې و. نو دې چې کله د نبي علیه السلام دا دعوت واورېده نو دا توقع یې ښکاره کړه چې یاره کیدی شي یا رسول الله چې ستاسو دا دعوت زمونږ د هغه قوم د دې دشمنۍ د ختمولو ذریعه وګرځي، ځکه مونږ داسې قوم نه راغلي یو چې دومره سخته دشمني به په چا کې نه پاتې شوې لکه هغې کې چې څومره سختې دشمنیانې دي. د نبي علیه الصلاة والسلام سره وعده وکړه چې مونږ مدینه منورې ته لاړ شو نو مونږ به ستا د مقصد ته او ستا د کار ته خلک رابلو. او همداسې وه چې دې کله مدینه منورې ته لاړل نو بس په کور کې ځای په ځای د نبي علیه السلام چرچه شوه او خبرې اترې شروع شوه. عادي خلک نبي علیه السلام ته رابلل. دې خوا نبي علیه الصلاة والسلام د معمول مطابق خپل کار جاری ساتلی چې په دې کې د الله جل شانو د طرف نه یو مدد دا راغی چې د معراج دا واقعه پیښه شوله. الله پاک وغوښتو نبی علیه السلام او سیرت مصطفی کې کاندیلوي صاحب لیکلی دی چې د معراج دا واقعه د طائف د سفر نه چې وروستو راغلی ده. دې کې یو حکمت دام دی
چې چونکې د طائف په سفر کې نبی علیہ السلام ته تواضع په اعلی درجه کې حاصل شو، د مخلوق په مخ کې تواضع، د خالق په مخ کې تواضع. نو دا دومره په اعلی درجه کې تواضع نبی علیہ السلام ته حاصل شو چې الله جل شانه ورته د هغې نه پس ډېره لویه بلندي او اوچتوالی ورته. ځکه د الله نظام دا دی چې څومره د الله د پاره ځان ښکته کوي نو دومره الله پاک اوچتوي. من تواضع لله رفعه الله، څوک چې د الله د پاره ځان ښکته کي الله یې اوچت. دیو جن یو د کفر نظام دی د اوچتېدو، یو د اسلام نظام دی. د کفر نظام خدا دی ملک و مال حاصل که پاره طریقه سره بس اوچت پشي. اسلام وایي چې څومره اوچتېدل غواړې نو دومره ځان ښکته که، دومره ځان بنده چې غر ته خیږي که نه غر ته اسوکې ته چې رسېږي نو دې څنګه رسېږي، دې چې خیږي نو سر یې ټیټ کړي روان، اکې سینه یې رایستې روانې خو لاندې به روغورځي. بهرحال نو نبی علیہ السلام ته وایي دا تواضع په دې طائف سفر کې کامل حاصله شوه. الله ورته هغه اوچتوالی ورکړه چې په کائنات کې چاته نه دی. دې کې د مفسرینو او د مورخینو محدثینو ګڼ اقوال دي چې د معراج دا واقعه کله پیښه راغلې ده. ګڼ اقوال دي پکې. څوک وایي په سن 5 نبوي کې، څوک وایي په سن 10 نبوي کې، او دا قول هم پکې شته چې د هجرت نه یو 2 میاشتې مخکې، څوک وایي د هجرت نه 1 کال مخکې. مور بی عائشہ رضی فرمایي چې چونکې دا منځونه 15 فرض شوي چې دي دا د خدیجه رضی الله نه وروسته دي د وفات نه، او خدیجه رضی الله په سن 10 نبوي کې وفات شوې ده، نو لہذا دا د هغې نه وروسته خبره ده. عام مشهوره خبره دا ده چې 27 رجب دا خو د دغې میاشتې تاریخ او په دغې کالونو کې اختلاف دی. بهرحال 10 یا 11 کال د نبوت دی چې الله خپل نبی ته دا لوی اعزاز ورکړ. کوم اعزاز چې الله په قرآن کې په دې الفاظو سره ذکر کوي: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک دی هغه ذات چې خپل بنده او خپل غلام هغه د شپې په څه حصه کې، په لږه حصه کې د مسجد اقصی نه مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتلو. یو اسرا ده، یو معراج دی. اسرا دې ته وایي چې د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته نبی علیہ السلام تلی، او بیا د مسجد اقصی نه چې اسمانونو ته تللی دی نو دې ته معراج وایي. نو دا اسرا خو په قرآن کې په دې آیت سره ثابته ده، او معراج هغه په صحیح حدیث سره، حدیث د معراج ورته وایي، په صحیح حدیث سره ثابت دی چې بیا الله جل شانه نبی علیہ السلام اسمانونو ته بوتلی. نبی علیہ السلام فرمایي د هانی په کور کې نبی علیہ السلام آرام فرماو. اوس الته په سعودي عرب کې په حرم شریف کې د حجر اسود په جنوب مشرق طرف ته په 100 قدمه په فاصله باندې دغه ځای کې د هانی فاخته د هغې نوم د ابو طالب لور وه، د علي رضی خور وه. هانی د هغې کنیتو دغه ځای کې د هغې کور. اوس الته هغه خو ټول حرم کې داخل شوی دی هغه دی، نو الته یو دروازه جوړه کړې ده، باب هانی. باب هانی هغه دننه په دې برنډه کې راځي، خو لیکتي په باب هانی. دغه کور کې نبی علیہ السلام آرام فرماو. یو په ځمکه باندې نبی علیہ السلام آرام کو. یو طرف ته حمزه رضی ودو او بل طرف ته عقیل رضی الله تعالی عنہ ودو. جبریل علیه السلام راغی، میکائیل علیہ السلام ورسره دی او نور فرشتي ورسره دي، او خپل منځ کې وایي چې یاره زمونږ هغه مقصود دی کې کم یو دی، چا سره چې زمونږ کار دی نو کم یو دی. نو جبریل السلام یا بل فرشته خو خپل منځ کې یو بل ته وایي چې دا منځنی چې دی نو دا هغه دی. نبی علیہ السلام منځ کې آرام فرماو. بس نبی علیہ السلام وی چت اوشلیده، چت بالکل الله پاک ورته کولاو که. نبی علیہ السلام بوتللو او رای وست حتیم کې دقلتی. نبی علیہ السلام تشریف فرما کو. حتیم دا د بیت الله شریف هغه حصہ چې باغی چت نشته،
دا ورکوټې غونتې دیوال دی. دقلته نبی علیه السلام سملو او سینه مبارک ولا وسیرل او د جنت نه لګن او لوخې روړي او د زمزم اوبه د نبی علیه السلام زړه مبارک کې پیوینځه، حکمت پکې کېښود او عالم بالات الله پاک بوزي، نو د هغې استعداد پکې الله جل شانو کېښود، بیا یې وګنډه. د هغې نه چې فارغ شو نبی علیه السلام فرمایي یو سورلي راوسته چې د اس نه ښکته وه، د خر نه لږه اوچته سورلي وه، د هغې نوم براق. براق دا د برق نه دی، برق بجلی ته وایي. بجلی د ساینسدانانو دا جوړه شوې بجلی دا دومره تیز رفتاره ده چې په 1 منټ کې د پوره دنیا نه پته نه لګي 20 پیرې یا دی که 100 پیرې چکر وي په 1 منټ کې د پوره. نو دا خو د انسانانو بجلی ده، نو چې کومه د الله جوړه شوې بجلی هغه به څنګه وي؟ نو په یو آن کې چې دلته په براق سواره شو، نو په یو آن کې د مسجد حرام نه بیت المقدس او مسجد اقصی ته ورسېد. حالانکه دا د اوخته سفر د عام د 1 میاشتې فاصله وه، د 1 میاشتې. هلته چې ورسېدل نو مسجد اقصی کې الله جل شانو د ټولو پیغمبرانو روحونو ته شکلونه ورکړي دي، هغه په انتظار کې. د سحر ټایم دی، نبی علیه السلام به ورته جمع ورکړي. عیسی علیه السلام خو چونکې په خپل جسم سره الله راوستی دی، خو جمدی دی، او نور پیغمبرانو روحونه الله متشکل کړي دي، شکل یې ورکړي. یا دا چې هغه خپل جسم روح ته میلاو دی، الله ته څه ګرانه ده. نبی علیه السلام ودرېد صف کې، څوک په مخ کې کېږي؟ جبریل علیه السلام وایي چې ته به امام وي. او دا هغه ځای دی چې چېرته د نبی علیه السلام ته لقب میلاو شوي امام الانبیا. امام اکثر مفسرینو خو دا لیکلې ده چې دا د معراج ته د تلو نه مخکې نبی علیه السلام مونځ کړی پیغمبرانو ته. د ابن کثیر رای دا ده چې کله واپس تشریف راوړلی د اسمانونو نه، نو نبی علیه السلام پیغمبرانو ته مونځ کړ. بهرحال چې کله یې مونځ وکړ، د هغې نه پس یو سیړي راغلله، زینه آسمان ته د ختو دپاره. اوس سیړي څنګه وه؟ حدیثو کې خو دا ذکر دی چې زینه. اوس د هغې کیفیت څنګه و؟ نو دام کیدی شي الله په علم کې ده، لکه څنګه اوس داسې سیړی راغلی چې په خپله رواني، خپل رواني که نه، ته پې ودرېږې رواني. یا دا لفټ دا داسې سیړي ده، بس صرف پکې نه پکې بس بره به دې وړي. نو یو سیړي راغله، نبی علیه السلام هغې ته وختو، بس د اسمانونو سفر شروع شو. لومبني اسمان ته چې ورسېده نو دروازه جبریل علیه السلام وټکوله. هلته نه فرشته وي څوک یې؟ جبریل. څوک دی در سره؟ محمد علیه السلام. آیا دی راغوښتلی شوی دی؟ وی او. وی دې نه پته لګي چې فرشتو د نبی علیه السلام نوم اورېدلی خو لیدلی نه و. نبی علیه السلام لیدلی نه. لومبني اسمان ته چې کله داخل شو، یو بابا یو کس ناست دی، ښي طرف ته څه نشانات دي او ګس طرف ته څه نشانات دي. ښي طرف ته نشاناتو ته چې وګوري نو خوشحاله شي، ګس طرف ته چې وګوري نو په ژړا شي. جبریل علیه السلام نه تپوس کوي دا څوک دی؟ وایي دا آدم علیه السلام دی، دا د ټول انسانانو پلار آدم علیه السلام. دا ښي طرف ته دا د هغه اولاد دی چې جنت والا دي، اصحاب الیمین. هغې ته وګوري نو خوشحاله شي. دا ګس طرف ته دا اصحاب الشمال دي، هغه چې عملنامه ورته په ګس لاس میلاویږي، هغې ته وګوري نو خفه شي. نبی علیه السلام راغی، سلام یې وکړ، هغه سلام واغش، بیا هغه مرحبا ووی او د نبی علیه السلام د نبوت هغه اقرار وکړ. د دې نه پس نبی علیه السلام جبریل علیه السلام روان کړ، دویم آسمان ته همدغه شانتې ور وټکېد یا کولاو شو. په دویم آسمان کې عیسی علیه السلام او زکریا علیه السلام باندې سلام وکړ او هغې جواب وکړو، هغې د نبوت اقرار وکړو. په دریم آسمان کې یوسف علیه السلام سره ملاو شو، همدغه شانتې مرحبا سلام او د نبوت اقرار. څلورم آسمان کې ادریس علیه السلام سره ملاو شو، علیک وشو، د نبوت اقرار. پنځم آسمان کې هارون علیه السلام سره ملاو شو او په شپږم آسمان کې موسی علیه السلام سره ملاو شو. یو روایت کې دی
چې کله د موسی علیه السلام نه نبی علیه السلام روان شو مخکې تشریف وړي نو موسی علیه السلام په ژړا شو. نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې ولې؟ جبرئیل علیه السلام یا تپوس وی چې زما نه وروستو پیغمبرانو کې زما په اولاد کې ګوره یو نوجوان مبعوث شوی دی او د هغه امت په زیات جنت ته داخليږي زما د امت په نسبت، زما د امت په نسبت. بیا مخکې جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام بوتلو اوم آسمان ته، هلته ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته علیک سلیک او بیا ابراهیم علیه السلام د نبوت اقرار وکړو. د هغې نه پس روان شو سدرة المنتهی، یو مقام دی چې هلته ورسېدل. جبرئیل علیه السلام ورته وی چې بس اوس مخکې زما پرواز نشته. الله جل شانه په خپل قدرت سره خپل حبیب د هغه ځای نه مخکې بوتلو او ځان ته دومره نږدې که ثم دنا فتدلی، بیا یې نږدې که ښې نږدې که. دا قرآن کې چې کوم دا الفاظ دي نو دا خو ټول مفسرین وایي چې دا قربت او دا نزدېکت د جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته مراد دی. په سوره نجم کې چې دا کم ذکر دی چې نږدې شو ورته او یو پیر مخکې لیدلی او بیا یې ولیده ولقد رآه فی سدرة المنتهی، نو دا جبرئیل علیه السلام یادوي او ثم دنا فتدلی دام جبرئیل علیه السلام یادوي نږدې شو ورته. لیکن په حدیث د معراج کې چې کم نزدېکت او تدلی ذکر دی نو دا صحیح خبره ده چې هغه د الله سره نزدېکت او قرب ذکر دی. فکان قاب قوسین او ادنا، د دوو کمانو د مقدار په برابر الله ځان ته نږدې که. فاوحى، بس الله وحی وکړه خپل بنده ته چې څه غوښتل. هلته د الله او د الله د حبیب چې څه خبرې شوي چا ته پته نشته، نه یو فرشتې ته خبرې شته هېڅ چا ته نه. دغلته نبي علیه السلام ته خاص 3 تحفې ملاو شوې د الله د طرف. یو د فرشتې د واسطې نه بغیر، یو د سوره بقره دا آخري آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون آخره پول، او یو دا 15 منځونه چې اول کې 50 ملاو شو، او دریم سیز چې د فرشتې د واسطې نه بغیر نبی علیه السلام ته ملاو شو نو هغه دا حدیث ورته الله فرمایلی چې ستا په امت کې څوک په داسې حال کې وفات شي چې ما سره شرک نه کړی نو هغه به زه بخمه. اوس د الله خوښه ده که د سزا ورکولو نه پسې بخي که نه براه راست بخي، خو چې ما سره شرک نه کړی نو زه به هغه بخم. معنی دا دی چې د شرک والا دپاره معافي نشته. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. لوی گناهونه کې انسان آخرت ته ځان سره ویسي. دنیا کې چې توبه وکړه خو اسم معاف دي، لیکن د توبې نه بغیر لاړ خو د ایمان سره تللی دی، غټ نه غټ ګناهونه وړلی، الله وایي زه معاف کول غواړم نو معاف وکم، لیکن د کفر او د شرک والا دپاره معافي نشته. دیو جن ایمان ډیره لوی سرمایه ده، ایمان ډیر لوی دولت دی. نو دا 3 سیزونه نبی علیه السلام ته ملاو شو. په دې کې دا 15 منځونه دا 50 منځونه واپس چې تشریف وروړو نو موسی علیه السلام باندې چې را تېرېده نو موسی علیه السلام ته تپوس وکړو چې څه ملاو شو. وی چې الله تعالی راته 50 منځونه راکړه. موسی علیه السلام ما په خپل امت تجربه کړې ده او دا چېرته ستا امت کولی شي. لاړ شه الله ته درخواست وکړه چې کمې درته پکې. جبرئیل علیه السلام وی بیا نبی علیه السلام بوته د الله جناب ته. الله وی چلو لس مې معاف کړو. بیا راغی موسی علیه السلام ته وی هغه وی دام نشي کولی تر دې چې آخري زی او راځي نبی علیه السلام تر دې چې آخري 15 منځونه پاتې شو نو موسی علیه السلام ورته وی چې ګورې دام ډیر دي. موسی علیه السلام صحیح ویلي سید کاکا د ماسخوتن لمونځ په کور کې کوي.
ماسخوتن مونږ د مستقل په کور کې او ساره غیله راځي لکه د ساره غی ګرانی کې د ماسخوتن را ګرانی خو بس چې چا کوم عادت جوړ کړو بس حقینو نو نبی علیہ السلام دغه موسی علیہ السلام ورته وی چې ګوره درخواست ورته وکړه نبی علیہ السلام یې مال خو حیا راځي زه بیا الله ته ویم چې د دې پنځو نم کم وی په دې کې ندا وشوه د الله د طرف نه چې بس دا پنځه مې ستا په امت فرض کړل ثواب به د 50 ته ملاویږي ثواب به ادا شکر دی چې 15 دي که دا 50 خو بس جمعات کې به ناستو نو که نه بس په مخه به مونځو نو اوس په دې جمعې کې خو لا موږ یو پیره په حج کې وو نو هغه یو حاجي صاحب د چاکور نه ټلیفون وکړ چې ګورې بازار مازار کې مګر زه دغلته حرم کې بس کېنه حرم کې کېنه بازار مازار کې مګر چا ورته کور نه ترغیب ورکوم نو هلته خو دا منځونه په ډومبني اوقاتو کې کېږي او سړی چې د حرم نه راځي که نه بلډنګ ته ایله رارسي چې واپس ځي بس بیا د مونځ ټایمي نو دی ورته وایي هغې ورته وایي چې بازار کې مه ګرځه ګورې حرم کې هغه ورته وایي دلته به څوک بازار کې وګرځي دلته خو لږ لږ ساعت پس مونځ دلته خو لږ لږ ساعت پس مونځ ناسې یم که دا 50 مونځونه نو سید کاکا خو پکې پاتې وال ځکه چې ماسخوتن هغه دا برحال دا د الله جل شانه ډېر لوی احسان وشو چې 15 مونځونه او ثواب د 50 منځونو دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا ملاو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې سفر کې د معراج په دې سفر کې بعضی واقعات مخې ته راغلي یو ټایم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شراب او پی پیش کړی شو نبی علیه الصلاۃ والسلام پی واغستل جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې تا فطرت واغش که تا دا شرابو تلاس کړو اگر چې د جنت شرابو نو ستا امت په گمراه شو په دې کې یو مشهور حدیث د معراج هغه به بار بار تاسو اورئ هغه دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې هغه خلک مولیدل چې کم د یتیم مالونه خوري هغه په څنګه شکل کې ولیدل چې داسې غټې غټې شونډې دي لکه د اوښ شونډې چې څنګه داسې غټې شونډې دي لکه د اوښ شونډې چې څنګه او غټې غټې سکروټې د غټو ګټانو غوندې هغه خولې ته اچي خولې ته اچي وایي دا هغه کسان دي چې د یتیم مال خوري د یتیم مال دا وعید چې مونږ واورو نو مونږ خو مطمئن غوندې یو چې مونږ خو نه خورو د یتیم مال خو که سوچ وکړې ګورې خطرناکه د ټول پکې راګیري دا چېرته چې مړی وشي که نه او بچي واړی او د هغه خپلوان رالګي د دقه سړي د مال نه ورپسې خیرات کوي نو د هغې بچي خو نابالغه دي د هغې اجازت هم معتبر نه دی دا خو د یتیم مال دی که هغې اجازتو کې هم معتبر نه نو بیا خلک ورځي خوري دا ټول د یتیم مال خوري که نه د یتیم مال خوري نو هغه کسان یې مولیدل چې هغه د یتیم مال خوري په دې شکل کې هغه خلک یې ولیدل چې څوک سود خوري سود هغه یې څنګه ولیدل وی دومره غټې ګېډې غټې شوې وي دومره غټې شوې چې د ځای نه خوځېدی نه شي او آل فرعون چې وی د عذاب دپاره به وړلی شو پیش کولی شو نو هغه به د دې د پاسه تېرېدل دي به یې په خپو کې چکول په خپو کې به یې چکول هغه نارینه چې خپلې بیبیانې شته او د نورو زنانو سره په حرام خپل خواهش پوره کوي وی هغې ولیدل په داسې شکل کې چې خواته ورته ښکلې تازه صحیح غوښه پرته ده پخه لیکن دی لګیا دي په خراب او سړه هوا گوشت په هغې کې لګیا دي هغه زنانه چې خپل خاوندان شته دی لیکن د بل چا سره ملاویږي او په هغې اولاد داخلي معنی دا چې اولاد د بل چا نه شوي او ظاهر کې حسابېږي د دې خاوند نه نو هغې نبي علیه الصلاۃ والسلام په داسې حالت کې ولیدې چې په دې سینو کې کونډې اچولې شوي او د ځمکې او اسمان ترمنځ ځوړند د ځمکې او اسمان ترمنځ دا نبي علیه الصلاۃ والسلام ته بعضې حالات داسې نورم لوی تفصیلي حدیث دا د معراج نه چې واپس راغی د اسمانونو نه راکوز شو براق بیا ولاړ دی په یو آن کې سحر وختي مسجد حرام ته راورسېد
نبی علیہ السلام په خپل فرمایي وای سحر وختي کې پریشان ناستم ځکه چې دا واقعا زه خپل قوم ته بیان کوم نو هغوی به دې نه څه جوړوي څه به وایي دې نه مخکې وایي ته دروغجن یې او ته ساحر یې اوس به څه وایي نبی علیہ السلام سحر وختي کې ناست پریشان ابو جهل تېرېده ابو جهل ورته وایي څه نوې تازه خو نشته وایي نبی علیہ السلام وایي او نوې خبره خو شته زه بېګا الله پاک مسجد اقصا ته بوتلم او بیا د مسجد اقصا نه اسمانونو ته دوی مسجد اقصا ته په یو شپه کې لاړې ورالې مسجد اقصا ته خلک په یو میاشت کې رسي ته په یو وایي دا خبره به ته د خپل قوم مخکې وکړې چې زه یې راجمع کړم نبی علیہ السلام وفرمایل چې او وبکم نبی علیہ ابو جهل زر زر خلق راجمع کړ راشي نبی علیہ السلام خبره کوي درته او هغه خو دا مطلب و چې دا خو بس موقع په لاس راله خلق لرې کول او متنفر کول دي نبی علیہ السلام چې ورته ووایي چې زه بېګا په شپه کې د دې ځای نه الله بوتلم مسجد اقصا ته او بیا بره بس خلکو چې واورېدل چا تاړي بجاو شروع کړو چا په سر لاس کېښودل او پرېوتلو دا څه وې دا څه وې ټوغې شروع کړو په دې کې څه خلک داسې وو چې هغوی مسجد اقصا ته بار بار تلي وو وی هغوی د امتحان په طور ما نه تپوسونه شروع کړل حالانکې وی دا وخت په ما باندې ډېر سخت شو ځکه چې یو ځای ته څوک تلي وي خو دا خو ورته پته نه مثلا دې جومات کې موږ د څو کالونه لمونځ کوو او که اوس مې سید کاکا نه تپوس وکړو چې پکې پکې څو دي پته به نه وي کړکۍ پکې څو دي هلکه څو صفونه دي پکې پته خو نه لګي نبی علیہ السلام څوک چې چېرته یو ځای ته لاړ شي نو دا خو نه شماري څو ستنې دي پکې څو کړکۍ دي څو ستنې د زبرجد وي څو ستنې د زمرود وي دې ته خو خیال نه کړی وایي چې دا تپوسونه رانه شروع کړل چې ته موږ ته د مسجد اقصا تپوسونه درنه کوو دا حالات راته ووایه وایي دغه وخت کې په ما ډېره سخت شو خو الله د خپل حبیب مدد کو کم الله چې بوتلو نه ورته مخامخ کولی نه شو نو بس الله راته وایي مسجد اقصا مخامخ کړ نو بس دی به تپوس کو ما خو به ورته کتل دا ستنه د زبرجدو دا پکې دومره ستنې دي او دومره پکې ورونه دي او دومره پکې کړکۍ دي دا ورته نبی علیه صلات وسلام وي اوس په کار خو دا وه چې خبره یې منلې وه خو ضد عجیبه څیز دی ضد نه دی ضد دا سړی ښه دننه حقیقت که تسلیم هم کي خو مني یې نه په ظاهر وی خط د لاره کې د څه ناشنا واقع کې لیدلي هغه راته وویل و یو قافله را روانه ستاسو قافله پلانکي ځای سره وختې روک شو بیا میلاوم شو او پلانکي ورځ باندې به هغه راورسي او بیا په هغه ورځ دی په انتظار کې او بالکل د انور د راختو د چاشت په ټایم کې هغه قافله راله او مخکې اوښتې مخکې و چې کوم نبي علیه السلام یادو لیکن بیا هم ایمان ورته نصیب نشو او وی دا ساحر دی او دا جادوگر دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج دا واقعا د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې دا نبی علیہ السلام په جسم او روح دوانو سره تلو دا څنګه ده چې هغه دلته جسم دلته او صرف روح یعنی خوب کې چې بنده څنګه دي نو دا منامی نه او دا معراج بلکې د جسم او دا روح دوانو سره ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله دلایل قائمول په دې خبرم چې ګوره د جسم سره مې بوتلې دی په دغه شپه ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حاجت پیښ شو نو هغه راغلی دی نو نبی علیه السلام نو په خپله بستره کې نو نبی علیه الصلات والسلام ته سهار وی چې یا رسول الله زه رالم ما تاسو بستره کې خلاص وو داسې تاسو نه وی چې الله پاک زه بوتلی وم اسمانونو ته دې وجه نه کمزوري ایمان والا خلک خو ډېر پکې چې ایمان لازلونو ته داخل شوی نو هغه په دې واقع سره واپس وګرځېدل د ایمان نه لیکن ایمان والا مضبوط ایمان والا الله نور ترقی وکړه او خلکو منډه کړې او چې راشه نن خو د نبی علیه السلام نه د ملګرو د لرې کولو موقع پیدا شوه نو ابوبکر ته راغلل او ورته وی چې نن خو د اشنا بله دعوه کړې وایي چې زه خو اسمانونو ته تلم او د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تلم وی داسې ویلی دي وی داسې ویلي بالکل یې زه منم بالکل یې زه منم څنګه ویلی دي نو حق او سچ دا د نبوت لسم یا 11 کال دی په
په دې د دې معراج د دې واقع نه مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مور بیبي عایشه رضی سره نکاح کړی ده او دغه وخت کې نبی علیه السلام د عایشه رضی عمر 6 کالو او رخصتی بیا هغه وروسته شوې ده چې کله 9 کاله عمر په مدینه منوره کې، لیکن د معراج واقع نه مخکې هغه مور بیبي عایشه رضی سره نکاح شوی. دینا پس څنګه چې مونږ مخکې وې چې څه خلک د مدینه منورې راغلي او هغه د مینا په وادي کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت شو په اسلام او هغې لاړل مدینه منورې ته. نو هغې چې مدینه منورې ته تلي نو هغې خو کار شروع کړو، خلک اسلام ته نبی علیه السلام ته رابلل. نو آینده کال سن 12 نبوي دی، سن 12 نبوي د هغه خلکو نه چې کومه 6 کسان مخکې دلته مسلمانان شو هغې سره 12 مسلمانان سره د هغې نور رالل او د مینا په دی وادي کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت وکړو او مسلمانان شو. او هغه خلک چې لاړل نو بس په مدینه منوره کې د اسلام پرچار شروع شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته دې طرف نه یو معلم ولیږه، مصعب ابن عمیر رضی الله مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې لاړ نو هغه د اسد ابن زراره هغه مخکې درته ما ووایي که نه چې په هغه لومبني 6 کسانو کې اسد ابن زراره مسلمانان شو. هغه د اسد ابن زراره سره هغه ایثار شو، د قرآن تعلیم به ورکو خلکو ته، څوک په راتلل خبره به ورته کوله مسلمانېدل به. د اسد ابن زراره یو پیره د مصعب ابن عمیر زه ځان سره واغشته او د قبیله بني عبد الاشهل او د قبیله بني ظفر د هغې محلې ته لاړل. یو باغ ته دی لاړل، په یو کوی باندې خوا ته دی ناستو چې کوم خوشه مسلمانانو هغې م رالل، دی خبرې اترې کولې. د دې بني عبد الاشهل قبیلې 2 سرداران سعد ابن معاذ رضی او اسید ابن حذیر رضی چې بیا رضی الله عنه شو لیکن مسلمانان نو. هغې چې خبر شو چې یاره دی خو سړی دلته راوستی نو دی سعد ابن معاذ دی اسید ابن حذیر ته وایي چې دا اسد ابن زراره زما د ترور زوی دی، دی وجې نه زه نه ورځم، خفګان به مې ورسره راشي. ولاړ شه ته یې پوهېږه، ورته وایي چې تا دا سړی راوستی دی ته به زمونږ خلک ګمراه کې او بېلارې کې، نو دلته زمونږ محلې ته به دا سړی نه راولې او لاړ شه سختې خبرې ورته وکړه. دی چې کله لاړ اسید ابن حذیر نو چې را روانو نو دا اسد ابن زراره مصعب ابن عمیر زه ته وایي چې دا سړی را روان دی، دا د خپلې قبیلې سردار دی، ده ته خبره وکړه که دی مسلمان شو که نه نو ده پسې به ډېر خلک راځي. هغه چې راغی نو دې ته ډېرې سختې خبرې شروع او ورته یې وایي چې ګورې دا ترتیب هم دلته نه منم، که خپل ځان دې پکاري خپل جان دې پکاري نو دا کار به نه کې دلته، خلک مه بېلارې کوه. مصعب ابن عمیر زه ورته وایي ته کښېنه خبره خو واوره که نه، که خبره سمه وي ومنه او که خبره سمه نه وي مې منه. هغه وایي دا خو د انصاف خبره ده. چې کېناست د اسلام دعوت یې ورته ورکړو، قرآن یې ورته بیانول شو، خو عربو پوهېدل. لږ ساعت چې قرآن واورېده نو مصعب ابن عمیر وایي مخکې د دې نه چې اسید ابن حذیر لا څه خبره کړې وي ما د هغه د مخ د چمک نه معلومه کړه چې بس خدای ورته ایمان نصیب کړي. دی خو چې قرآن اورېده هغه غوږونو کې خبره پرېوته نو د هغه د چهرې د چمک دمک نه دا پته لګېده چې خدای ورته ایمان نصیب کوي. څنګه چې ما خبره ختمه کړه نو ما ته وی تاسو خلک په خپل دین کې څنګه داخله. ما ورته غسل وکړه، کپړې بدلې کړه او بیا شهادتین وایي یو 2 رکعات وکړه، مسلمان شو، خدای ورته ایمان نصیب کړ. دی ورته وایي زه درته یو بل کس ښیم. عجیبه و صحابه چې مسلمان خو وایي دی ته چې ځان دپاره کوم څیز خوښ کړي نورو له به یې وکړه، زه درته بل کس ښیم که هغه مسلمان شو که نه نو بس هغه خپل بل ملګری سعد ابن معاذ ورته یاد هغه درله زه پسې چل رالیږم او هغه ته هم خبر وکړي. دی چې کله لاړو سید بن حذیر چې ور روانو نو سعد ابن معاذ کسانو ته وایي چې دا سړی خو بدل ښکاري، څنګه چې تلو هغه شانتی نه دی، بدل راغی. نو چې راغی ورته وایي څنګه چلو شو، څه دې ورته ووایي
و یاره وی هغې خبره خو ما واورېده ما ته خو پکې څه حرج نه ښکاري خو بیا مو ورته ما وویل چې بس دې ځای نه ځئ ادا ترتیب بدل ته نه کوئ نو ما خو ورته خبره وکړه بیا ورته وی چې یاره دا بني حارثه والا لاړله وی چې مونږ د اسید ابن حضیر ستا د ترور زوی دی وی چې دا قتلو او دا ستا سره چې کوم معاهده ده اصل کې هغه معاهده ماتول غواړي سړی وژني هسې ورته وي د زر نیزه راواغېشته ښه په قار باندې لاړ چې هلته لاړ چې وی قتل نو سید ابن حضیر د مصعب ابن عمر هغه دواړه په اطمینان سره ناست دي نو پوه شو چې دا خو زه په دې چل باندې ده رالیږلی م چې دې خبره واوري بهرحال چې راغی دوم ورته ډېرې سختې خبرې وکړې هغه ورته ته کېښونه لږه خبره خو واوره که خبره د منلي وبې منې که نه د منلو نه یې مې منه هغه وی ټیک ده دا خو د انصاف خبره ده چې کېناست قرآن یې ورته واورو د ده باره کې مصعب ابن عمیر وایي چې لا ده څه خبره کړې نه وه اما د هغه د چهرې د چمک دمک نه اندازه ولګوله چې خدای ورته ایمان نصیب نو بس زما خبره ختمېدلو او وی تاسو خلک په خپل دین کې څنګه داخله کلمه ورته وي غسل وکړه کلمه ورته وي دې لاړه او خپل قوم ته وی سعد ابن معاذ ته چې زه څنګه سړی یم ورته وی ته زمونږ سردار یې او ته زمونږ ډېر بابرکته پاسبان یې نو ورته وی ښه ستاسو نارینه و زنانو سره زه به تر هغه وخته پورې خبرې ونه کړم چې تر څو پورې ټول مسلمانان شي د ماښامه پورې ټول قبیله مسلمانان شو ټول قبیله صرف یو کس اسیرم چې دا پاتې شو دی مسلمان شوی نه او دی د احد پر ورځ باندې مسلمان شو کله چې جنگ احد او دلته مسلمان شو دلته شهید شو نبی علیہ السلام فرمایل چې ډېره ارزانه سودا یې وکړه یو سجده هم نه وکړی الله ورته شهادت نصیب یو سجده هم نه وکړی الله ورته شهادت نصیب نو دا دې ځای پورې خبر وشوه انشاءالله مخکې به آینده جمعه کې وایي اللهم لك الحمد كما انت اهل وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه برحمتك يا رب سیرت طیبه